الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا زد له ولا ند له ولا ممد له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له لا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وحبيب ربنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمندو مسلمانانو اتباع دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان دی دا قرآن کریم آیاتنا او حدیث مبارکہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر موجود دی
د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت او مینا کول دا په هر مسلمان باندې لازم او واجب دي داغه د ذات سره به هم مینا کوي داغه د دین سره او داغه د شریعت سره او داغه د سنت طریقې سره به هم مینا کوي دا په هر مسلمان باندې لازم او واجب دي د هر سنه محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث پاک کې راغلی جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين تر هغه وخت پورې یو انسان د کامل ایمان والا نشي جوړېدی تر څو پورې چې محبوب نیم جوړ شوی هغه ته داغه د مور پلار نه داغه د اولاد نه او د ټولو خلقو نه چې هغه ته محبوب شوی نیم تر هغه وخت پورې هغه انسان هغه مسلمان کا نارینه دی او که زنانه ده د کامل ایمان والا نشي جوړېدی علماء کرام محدثین و حضرات ذکر کوي چې دا خو لازمی خبره ده چې دا اولاد سره کما مینه ده انتهایی ډیره مینه مور پلار سره دوستانو سره د انسان ډیره مینه خو یو طبيعي شی دی دا خو غیر اختیاري چیز دی دا خو د بنده په اختیار کې نه چا سره زیات مینه بعضی سره کمی دا خو غیر اختیاري داسی چیز دے چې دا چا په اختیار کې نه نو دا حدیث مطلب علماء کرام داغی مقصد و مطلب بیانی د مینینا مراد آغا مینا دا چی یو طرف تا دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت طریقہ دا یو طرف تا دا حکم دے بل طرف تا ستا دا بچی حکم دے نو پا درس وقت کے با دا بچی حکم پریدے او طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغا با مخ کی کئی او کدس نوی نو بیا ستا ایمان کامل پورا ایمان ندے حسی تزان تا مؤمن وی دارنگی یو طرف تا دا امام الانبیاء حکم دے او بل طرف تا ستا دا مور پلار حکم دے نمور پلار سرمینا دا ایمان نخدا مور پلار سرمینا دا ثواب ذریعہ دا جنت تا دا داخل دو ذریعہ دا نمور پلار حکم چی دا شریعت مطابق وینو آغا من الفرز دی لیکن دا مور پلار مقام پا شریعت کی دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرسو دے کہ سنت طریقہ راشی امور پلار دا داغی خلاف حکم کئی تبا داغی خبر نمانی تبا پا طریقہ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی عمل کئی معاشرہ کی گورئی خلق پا یو طرف روان دی خلق بدعات کی رسومات کی شرکیات کی نو تبا سکئی ستا بانی دا فرض دی چی تبا پا سنت طریقے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی عمل کئی او دا دا ایمان تقاضا دا بنوئی چیارا سوکو اس معاشرہ دسی دا دور دسی دے چی پدی پدی بانی عمل مشکل لے دور کا ہر رنگی معاشرہ کا ہر رنگی خلق کا ہر رنگی تبا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ بانی عمل کئی کاغا ہر زیوی یو صحابی بارک رازی دے باچا خواتر آگے باچا آغتا دا سرو زرو پا لوخی کی خوراک راول نو که دا منگا و تاسوی نو منگ بویل چی دا باچا دربار تزر آغلیم او خوراک کنولیم او دا سرو زرو پا لوخی کی راتا خوراک راولی دے او تپا کی بیا انکارم کئی او صحابی ورطوئی نا زد سرو زرو پلوخ کی خوراک نکوما زمان پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم د سرو زرو دلوخی د استعمال نمنا کردی دا مالا د خاور پلوخ کی خوراک راوڑی دا یاغوی تا خودلا چی من د خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ بانی دمرا پوری عمل کو دا پا حکم دمرا پوری عمل کو نکا معاشرہ کی خلق یو کا یوشان کی تباغوی تخائی
چې زه د معاشرې تابع نه یم، زه د خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تابع یم. دغه د حدیث معنی ده لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تر هغه وخت پورې یو انسان د کامل ایمان والا پوره ایمان والا نشي جوړېدی تر څو پورې چې هغه د محبوب نیم جوړ شي، داغه د مور پلار، داغه د مور پلار نه، داغه د اولاد نه، او د ټولو خلقونه چې د تمامو خلقونه ورته زیات محبوب شي نه ما تر هغه وخت پورې دې پوره ایمان والا نشي کېدی، د ټولو به زیات محبت ما سره ساتي. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. دا اللہ محبوبہ دنیا کی ہر صدی داغی ټول چیزونه تما ته ډېر زیات محبوبي ما سوا د خپل ځان نه، چې د خپل ځان نه راته زیات محبوب نه. عمر رضی اللہ تعالی فرمائی د هر سر راته ګرانی اولاد پکې راغی، مور پکې راغله، پلار پکې راغی، ښځه پکې راغله، خو صرف دومره ده چې زمان نفس نه ماته زیات محبوب نه. عزتمندو مسلمانانو، یو د صحابه کرامو رضی اللہ تعالی علیهم اجمعین خبره وه، یو زما استا خبره ده. د صحابي چې کومه خبره په زړه کې هغه خبره به په خوله باندې هم وه، یو زما استا خبره ده چې په زړه کې یو شان او په جواب باندې بل شان ویو. یاره جی تا سره مې ډېره مینه ده، زړه کې راته ګراني، خو که لږ درنه اخوا شو بل چا سره کېناستو نو بیا به په تا پسې خبرې کوي، بیا به په تا ته کنځل کوي، بیا به ستا غیبت کوي. دا د منافقانو صفت دی، دا منافق دی. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو نه دا صفت لري کی، دا ډېر غلط صفت دی چې تا سره راشي وایي تا ته راشي نو وایي زه ستا ملګری یم، او چې بل ته لاړ شي نو وایي زه ستا ملګری یم. ژبه او زړه دا یو کول پکار دي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې چا کې دا عادت چې تاسو ته راشي وایي ستا ملګری یم، او بل ته چې لاړ شي نو هغه ته وایي ستا ملګری یم، ستا خبرې هغه ته وړي او دا خبرې تا ته راوړي، دا ډېر ناکاره صفت دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کان ذا وجہین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسانان من نار. سوک چې په دنیا کې د دوو مخونو علی تا سره یو شان خبره کوي، بل سره بل شان خبره کوي، ستا خبره ما ته راوړي او زما خبره تا ته دروړي. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نو هغه په خوله ویل پکار دی، نو د ژبې او د زړه کنیکشن یو ځای کول پکار دی، یو شانې کول پکار دی. هسې نه چې په خوله باندې یو سوی په زړه کې دی بل صحیح. د صحابه کرامو رضی الله تعالی علیهم اجمعین داغوی صفت داو چې هغوی په څه په خوله باندې او په زړه باندې. نبی علیہ السلام فرمایي د داسې انسان د قیامت په ورځ به د اور دو جبی. نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین صفت دا په جواب یې سوي هغه په زړه باندې. د صحابه کرام رضی الله علیهم اجمعین ایمان خو باداو چې درو خو هغه نه ویل چې څه به زړه کې هغه به په خپل باندې ویل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي د هر چیز نه راته زیات محبوب خو صرف د ځان نه راته زیات محبوب نه. وسوم خلق وي یا رجی تر ته د خپل ځان نه زیات محبوبي او چې مقراشي نو بیا دی خواله ناراضي. عزتمندو د طلحه رضی الله تعالی علیهم اجمعین حالت او مینا صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین د دې مینې مظاهره کړې و. طلحه رضی الله تعالی عنہ
میدان جهاد کې ولاړ په امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم باندې غشي راوړيږي د تورو گزارونه پکېږي د نيزو گزارونه پکېږي طلحه رضی الله تعالی عنہ دا غیر لپاره د خپل ځان استعمالي لکه د ډال په شانتي دا نه کوي چې ځان ورستو کوي او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې کوي نه بلکې ځان مخکې کوي او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورستو کوي حدیث کې راځي طلحه رضی الله تعالی عنہ لاس باندې صد پاس اویا گزارونه شوی خلاصي د الله د پیغمبر نه کتر شوی سیدنا طلحه رضی الله تعالی عنہ مبارک راضي عن قيس بن ابي حازم رضي الله تعالى عنه قال رايت يد طلحه التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ان شاء الله قیس بن حازم رضی اللہ تعالی فرمائی ماده طلحه رضی الله تعالی عنہ غلاس شل دلو چې پکم لاس نبی صلی الله علیه وسلم د خود پرز بچکاو لاس د ډیرو گزارونو د وجنا شل شوی دا د ایمان مظاهره وی چې زړه کې کما خبره هغه په خپل باندې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمائی اے د الله پیغمبر تماته د هر سنه زیات محبوب مگر د خپل ځان نراته محبوب نه نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم تو فرمایي لا والذي نفسي بيده حتى اكون حب اليك من نفسنا داسې نه ده قسم می دی وی په ذات باندې چې زما ساده پلاس کې دا تر وخت پوري ته د کامل پوره ایمان والا نه تر څو پوري چې زتا ته د خپل ځان نه زیات محبوب شوی نه ما خپل ځان نه زیات محبوب شوی نه ما د ایمان د خوګوالي مندلو د پاره درې صفاتونه دي چا کې جدا درې صفاتونه دي د ایمان خوګواله بیا مومي حدیث مبارکه کې راځي ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان درې سيزونه دسيدي درې خوونه دسيدي چې کلا پچا کې راغلم دا انسان کناري نه ده او کزنانه ده د ایمان خوګواله باندې بپوشي اول صفت صدق من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما هاکس چې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د هر څه زیات محبوب او خوښوي دا صفت چې بچا کې راغنه دی بعد ایمان په خون باندې پوشي او کله دنیا د سيزونو سره محبت او د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره نشتا نو دا سره به ایمان په خون نه پويږي دویم صفات ومن احب عبدا لا يحبه الا لله عز وجل هغه څوک چې مسلمان سره مینه کوي دا سره مینه نه کوي مګر د الله تعالی درزا لپاره هغه دیندار خلق سره مینه کوي چې هغه دیندار دي مینه ور سره ولي کوي صرف د الله تعالی درزا لپاره دا د ایمان نښه ده الحب لله والبغض لله مینه د چا سره کوي د الله درزا لپاره بغض د چا سره کوي صرف د الله تعالی درزا لپاره دریم صفت نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار د ایمان په خون باغ سو پوي چې هغه بدګنی چې کفر ته واپس شي پس د اړینا چې الله والله د دې کفر نه خلاص ورکړي لکه څنګه چې دې اورتا ورزیدل بدګنی لیکن ما ورته نه پويګو پدې او په خبرو کې کافران شو فقہی کتابونه بیا وګورئ ډیر خلق د دې معمولی خبرو د وجنا خبرو په وجه باندې هغه کفر ته رسیدل د دې وجنا نبی عليه الصلاه والسلام سره مینا محبت کول دا ما تعالی پکار دي د دې وجنا د آیات مبارکه ترجمه تاسو ته کوم قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. او ازما پیغمبرا کچرتوی استاسو پلاران استاسو زامن استاسو رونا او استاسو بیبیان استاسو قبیلا استاسو آغا مالونا چی تاسو گٹلی استاسو آغا تجارت چی تداغی دا کوٹکی دون یریگی یا علماء ذکر که استاسو آغا خور اولول چی تپی یریگی کچے کزل پدی مسلو بانی عملو کم کی دیشی چی خلق می بدنام کی بیا با زمان دا خور او لور تپوت سوک نکی کور کی برات پاتی شی پدی باندی یریگی ستار کور ستا بنگلا چی آغتا تا خوخ دا طول چیزو نرواخلا چی دا زیاد محبوب وی تاسو تا دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا او دا جہاد کولونا پلارد اللہ تعالی کی پس انتظار کی اسے گے تردی پوری چا اللہ خپل حکم نازل کی دا اللہ دا حکم پوری انتظار کو یا اللہ ہدایت نہ کی قوم فاسقان تا اللہ پاک دی منتا صلی پدیمانی دا عمل کولو توفیق را کی وما علینا الا البلاغ